سلامونه یارانو. څه ورځې مخکې ما په خپله کمره کې کار رانیولی و او ټول تفصیل درته چې کوم دی په دې ویډیو کې ویم. دا ویډیو به لږه غونته کې اوږدم وي، خو که څوک کار کوي نو هغه ته به پکې څه نه څه سبق میلاو شي. دا ویډیو کتل ډېر زیات ضرور دي. د A نه اوله تر د Z پورې چې کوم دی په ټوله خبره به هم زه پوه کړم. یارانو ما چې کوم دی په کمره کې د بجلۍ فټنګ راونیو، د بجلۍ د فټنګ سره سره مې سیلینګ هم راونیو، سیلینګ مې پکې کوو، د سیلینګ سره سره مې پکې رنګ هم کوو. د بجلۍ فټنګ مې راونیو، استاد راته وویل چې کم نه از کم ستا د بجلۍ په فټنګ به تقریبا چې 18,000 20,000 16,000 روپۍ به راځي په کمره باندې. نو هغه خرچه چې کوم دی 36,000 روپۍ صرف د سامان راغلی دي او بقایا د هغه مزدوري چې کوم ده 14,000 روپۍ راغله ده. نو اشنا چې کوم یو قسم درته وایي چې ستا په دې کمره باندې به کم نه از کمې د بجلۍ یادوي یا د سیلینګ یادوي چې 10-15,000 روپۍ به پرې راځي، نو کم نه از کم زه وایم ډبل نه په ترپل به بیا راځي، 30 به پرې نه راځي، تقریبا 145 به پرې بیا راځي. کله چې هم کار کوئ نو هغې ته چې کوم دی مخکې سوچ کوئ چې په دې به خرچه مطلب دومره خو راته یاده کړله، خو کیدای شي دې نه پرې زیاته راشي. اول خو زه دا یوه خبره کومه چې هر یو کاریګر ته چې کوم دی د خپل د هر څه پته لګي چې زما په دې کار مثلا دومره خرچه راځي. لکه څنګه چې د سیلینګ والا ماته وویل چې ستا په دې کمره به تقریبا چې کم نه از کم 27-28 یا 30,000 پورې به خرچه پرې راځي. نو تقریبا د خو راته دغه پیسې یادې کړې، زه 29,000 روپۍ مې ورکړه دي، سیلینګ یې راله وکړو. بقایا د بجلۍ خبره شوله، نو د بجلۍ خبره چې څنګه ما څه شوې وه نو هغې په یو په ترپل ولګېدې. نو کوشش کوئ یارانو، یو خو هغه متل کېږي که نه وي د بل په لاس به چې کوم دی صرف ماران وجنې که څنګه خبره کېږي. نو چې یو سړی درته 10-15,000 روپۍ یادوي نو پوهېږه چې په دې به کم نه از کم 30-35-40,000 پورې خرچه راځي. نو زما صرف د یوې کمرې او دا کچن و او بار ته یو تار تللی و، تقریبا دغه فټنګ به زه یاد کړم چې تقریبا 36,000 روپۍ صرف په دې باندې راغلی دي. که یو سړی وایي چې نه دا مطلب زیات یادوي نو زه پرې که وایي چې کمنټس کې راته شیر کوي، ویډیو به درسره شیر کړم، که وایي پرسنل کې زه به درسره شیر کړم. دې کې چې کوم دی ما ته څه فایده نه میلاویږي، زما خپلې پیسې وي ما پرې ولګولي، ما ته یې پته لګي کم نه از کم ما 60-70-80,000 روپۍ دې ته ایستلې وي. زه په دې به د بجلۍ فټنګ هم وشي، سیلینګ به هم وشي او رنګ به هم پرې وشي. نو هغه چې کوم دی 60-65 ته خبره ورسېده، ځکه مطلب دومره خرچه پرې راغله، په ډبل خرچه راغله. مطلب یارانو که هر څومره خرچه کوئ په کمره باندې نو زه خو به دا یو خبره وکړم چې زه خو دلته کې بار ملکي وم، زه وس 10 مې ورته رسېده. که هر څومره پیسې یادې کړی ما به ورلېږلې، ځکه چې کار داسې ټیم کې و چې نن پرې غوستی شو او نن چې کوم دی بیا کار ودرولی شو. ما ویل ځه لکه بس کار دی کوئ. نو دې ځای کې خو زما وس 10 کېدو، که مطلب یو سړی کلي کې نو هغه به ورله بیا څه کوي. نو مخکې چې کوم دی سوچ کوئ دی چې په دې مطلب دومره خرچه راځي یا دا پیسې به ما څه پیدا شي بیا یا نه، یا به زه وګورم یا نه. نو یارانو بیا چې کوم دی رنګ شروع و، دا رنګ کار پکې شروع و. نو رنګ چې کوم دی زه تقریبا 30-35,000 روپو رنګ و، هغه راوړو، هغه هم شروع کړو. بس یارانو رنګ کار هم پکې شروع شو، الحمدلله رنګ کار پکې شروع، کار لګیا و. خو کم نه از کم یې په رنګ باندې چې کوم دی زر کم 50,000 روپۍ راغله ده لږ بږ. او انډیوالانو زه به د صرف دا یوه خبره وکړم، د الله پاک لاک شکر دی، زه کار راغون شو، مطلب د سعودي عرب نه کېږي او زه فیملۍ ته سهولت یې، بچو ته سهولت یې، کمره هم ورسره څه نه څه ښایسته هم ښکاري، یخ هم شي او ډېره فایدهمنه شي. نو د الله لږ شکر دی، ښه په سعودي عرب کې زه بس دا کار او چې کوم دی دې ځل هم وکړو. د ویډیو مقصد مې صرف دا دی یارانو، زه نه په چا تنقید کوم چې مطلب د پیسې زیاتې راوستلي، نه چې کوم دی څوک ټارګېټ کوم چې دا کار داسې وکړه. الحمدلله کار هم ښه ښایسته شوی دی، د کار نه مطمئن یم او ټولو ښه خواري کړې ده. خو صرف د ویډیو مقصد مې دا دی چې خرچه پرې راځي، پاکستان کې ډېره زیاته خرچه پرې راځي. نو مخکې نه ورته ځان ته سر چې کوم ملګري ته وایي چې په دې خرچه کم راځي، نو یو په ترپل پې بیا خرچه ډېره زیاته راځي. نو کوشش کوئ چې د مخکې نه ورته ځان رډي ساتئ. ډېره زیاته مننه.